بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم باب الوصیت بالنساء ریاض الصالحین کے 34واں باب دے باب کے امام نووی رحمہ اللہ اغا احادیث ذکر کئی چی اغی کے دا زنانو متعلق ہدایات نارینو تا بیانی گی گویا کہ د زنانو د حقوق و تذکرہ چې هغه د نارینو فرایض دي د هغې بیان کیږي. لومبه د سورة النساء د 19 آیت یو حصہ را اخلی چې قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعاشروهن بالمعروف وعاشرو او تاسو جن تیروے هن د دې زنانو سره بالمعروف په معروف سره په ښه طریقې سره د دې د لحاظ ساتلو سره. اوس که چاته الله پاک د یو نه سیوا نکاحونه ورکړي وي نو دا هغې ټولو زنانو که دوه دي درې دي که څلور دي څلورو نه سوا خو نکاح نشي کېدی د هغې ټولو په دې خاوند باندې حق وي هغه حق د ټولو یو شانتي وي د دې خاوند ټولو سره رویه اختیارول یو شان پکار وي د هغې متعلق د الله پاک حکم ولن تستطيعوا او هرگز بتاسو طاقت اونشه لرلی ان تعدلوا د 100% انصاف بین النساء د زنانو په منځ کې کله چا د یو نه سیوا بیبیانی وي نو دا ستاسو د وسه نه ده چې 100% د تاسو د هغې په منځ کې انصاف قایم کړی شي ولو حرستم اگر که تاسو ډیر حرص هم په دې کې کوئ چې ما نه دې پکې 19-20 کمې بیشي رانشي خدا هم د وسه نه ده. لہذا بعضې خبرې داسې وي چې هغه ناروا وي خو د خاوند دپاره ښځې ته د هغې ویل دا روا وي لکه دروغ ویل حرام دي خو که خاون ښځې ته دروغ وایي نو دا جایز دی ځکه د دې په منځ کې دومره شدت اتصال وي چې هغې کې 100% رښتیا دا نشي چلیدی. لہذا شریعت مطهره پکې گنجائش د دیم پیدا کړ چې خاوند دی خزی ته دروغ موی دا جایز دی نو که تاسو د 100% عدل او انصاف خواهام یې خو طاقت هم نشته چې ویې کړی شي نو فلا تمیلو بس دا کوئ فلا تمیلو بس مه مایل کیږئ یوې ته کل المیلی په پورا میلان سره ځکه ډیر خلک ګڼ ودونه وکړي بیا څه زنانو سره رویه سمه ساتي او څه سره ګډه وډه ساتي نو الله وی فلا تمیلو بس مه مایل کېږئ تاسو کل المیلې په پورا میلان سره فتذروها چې ګنې تاسو پرېږدئ هغې بلې لره کالمعلقتې لکه چې ځوړندی یعنی د خپل نکاح
زنانه سره داسې رویه ساتل چې هغه د سړیتوب نه وي، هغې سره تګ راتګ نه وي، هغې سره میل ملاپ نه وي، نو داسې زنانه نه ځان ته د نکاح ښځه ویلی شي او نه بې نکاح. بې نکاح خو ځکه نشي ویلی چې په نکاح کې خدا، او د نکاح ښځه ځان ته ځکه نشي ویلی چې د نکاح والا رویه ورسره نه کېږي، نو دې ته معلقه وي. دا هسې غریبه ځوړنده ده د خاوند او بې خاوند د ژوند په منځ کې، نو د دې نه الله پاک منع کوي چې داسې مه کوئ چې یوه واخلئ او بله ځوړنده پرېږدئ. وإن تصلحوا، او کچره تاسو کوشش د اصلاح کوئ چې زمانه د زیاتې ظلم اونشي. وتتقوا، او تاسو یریږئ د الله پاک نه په دې کې چې زه د ښځو په حق کې د قیامت مجرم پاتې نشم. نو فإن الله، پس یقینا چې الله تعالی کان غفور الرحیمه، دې هغه بخونکي او مهربان. اوس دې متعلق احادیث هغه بیانېږي. حدیث نمبر 1، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نے روایت دے، قال فرمائی کہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی، استوصوا بالنساء خیرا، تاسو رویه ساته بالنساء د زنانو سره، خیرا د خوالی، زنانو سره ډیره گزاره کوي، زنانو سره ډیره بهتر رویه ساته. فإن المرأة، ځکه ښځه ذات چې دی خلقت، دا پیدا کړی شوی ده، من ضلع، د چجي د اډوکي نه، د پختۍ نه، او د چجي په اډوکو کې بیا د برنې چجونه دا پیدا ده، او برنې چجي چې کوم دي هغه بعینه داسې د یو په شکل کې وي، چې څونه په ښکته راځي نو چجي رو رو وړي کېږي، دا کېږي لنډېږي او داسې کېږي. نو نبی کریم علیه السلام د هغې متعلق فرمایي، وإن أعوج ما، او یقینا چې ډېر کوږ هغه فی الضلع چې په چجو کې دي، اعلاه هغه پورتنی چجي دي، پورتنی پختی اډوکي هغه بالکل د یو په شکل کې دي، نو دا د هغې پورتنو چجونه پیدا ده، نو دا بالکل د نیغېدو سیز دی نه، که نیغې نو ماتیږي به. نو ځکه نبی کریم علیه السلام فرمایي فإن ذهبت، کته شروع شي تقیمه چې دا نیغې د پختی دا اډوکې ته نیغې، نو کسرته مات بیږي خو نیغ به نشي، ځکه دا څه اسپنج نه دی چې ته بیا نیغ کړي، یا اوسپنه نه چې ته بیا توده کړې او نیغه بیا کړي، دا اډوکې دی، او اډوکې دکې لچک نه وي، دی به په خپل حال پرېږدي، که راکږی هم ماتېږي او که نیغی یې کوږي د مخکې نه هم ماتېږي. وإن ترکته، او که چېرته ته یې پرېږدي نو لم یزل اعوجا، مسلسل به یې دی چې کوږ به. نو فاستوصوا بالنساء، بس تاسو ښه رویه ساتئ د زنانو سره. وفي روایت فی الصحیحین، او د صحیح بخاری او صحیح مسلم په یو روایت کې داسې راغلی دي چې المرأة کالضلع، ښځه داسې ده لکه د پختی اډوکې، ان اقمتها کسرتها، که ته نیغې مات به کې، وان استمتعت بها، او که ته نفع حاصلې د دې نه نو استمتعتها، نفع به ته حاصل هم کې، وفیها عوجونه، دې کې به کوږوالي وي، یعنی سره د هغې کوږوالي نه ته د دې نه فایده اخیستی شي، ښه خوشګواره زندګي ورسره تېرولی شي. خو که ته یې نیغې نو نیغه به یې نه کړی شي، ماته به یې کړی شي. او د زنانه د کوږوالي نه رانیغول او هغې سره ماتېدل تعبیر د طلاقو نه دی، جدایي به هم په منځ کې راشي،
لکه څنګه دغه د یو غونته کې اډوکې دا ته نیغې دی به مات شي د یو بل نه به دا ټوکړي جدا شي لہذا تا او دا ښځه به د یو بل نه جدا شي که ته د دې د نیغېدو کوشش کوې او که نه ته وایې چې دا دې یي کږه او زه ترې نه خپله فایده اخلم نو اخیستې شي ترې نه وفي روایت لمسلمین د امام مسلم په یو روایت کې داسې هم راغلی دي چې ان المرأة خلقت یقینا چې ښځه پیدا کړې شوې ده من ضلع د چجي د اډوکي نه لن تستقیم لك على طریقة لن تستقیم هرگز به سیده نشي لکه ستا دپاره على طریقة په یو طریقه باندې بس هغه کوږ دی اډوکي او کوږ به خو فإن استمتعت بها که چېرې ته نفع حاصلی په دې سره نو استمتعت بها وفيها عوج ته ترېنه نفع هم حاصلولی شي وفيها عوج سره دې نه چې په دې کې د کوږوالي هم وي وإن ذهبت تقیمها او که ته شروع شي نیغې یې کسرتها نو مات به یې کې د اډوکي به مات کې وکسرها او ماتول د دې اډوکي چې دا مثال د ښځې دی طلاقها دا طلاق دا غي دي وعن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه وې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي دي د خطبې دوران کې چې هغې خطبه وي وذکر الناقة نو تذکره د صالح علیه السلام د معجزې د اوښې کوله والذي او د هغې کس عقرها چا چې هلاکه کړې وه هغه نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه السلام په خپل تقریر کې داسې ووی اذ انبعث اشقاها اذ یاد کا هغه وخت